شپږ کسان چې دی نو د مولانا حامد الحق شهید سره چې دی نو شهیدان شوي دي او د دارالعلوم حقانی عظیم علمی مرکز چې په دې کې زرګونه طالبان او عالمان او عارفان هغه هر ټیم موجود وي نو بهرحال هغه ټارګټ شوی دی او موږ دغه وایو چې دغه مجرمان هغه فوراً نیول غواړي قرار واقعي سزا ورکول غواړي د حضرت مولانا حامد الحق صاحب جنازه مونږ چې دی نو ټول خاندان او د دارالعلوم حقانی مشایخ او اساتذو په مشوره باندې سبا 11 بجې ایښي د دارالعلوم حقانیه کې انشاءالله او د هغې نه بعد تدفینم د حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د هغه په خوا کې او د خپلې والدې خپو طرف ته هغه په حقانی قبرستان کې به کېږي انشاءالله نو لویه پیښه ده او ټوله دنیا لګیا دی مونږ سره رابطې کول غواړي ټلیفونونو باندې موبایلونو باندې زموږ موبایلونه او دغه دا ټول څیزونه کار هم نه کوي خو مونږ دغه وایو چې یا الله نحن الضعفاء وانت القوي القادر مونږ الله ته د هر څه سپارو او الله چې کوم دی بهترین هغه چې کوم دی انتقام اخیستونکی دی والله عزیز ذو انتقام نه مولانا حامد الحق صاحب بچی مولانا عبدالحق ثانی صاحب الحمدلله ښه دی د هغه په دې سترګو سره خوږ شا کې زخم راغلی دی اوس دا چې چرې مري دي یا څه دي خو نور کسان پکې دي پولیس والا هم دي او نور چې کوم دی مزګزار هم دي او یو زمونږ د دارالعلوم حقانی د استاد بچی دی شاکر الله نو هغه هم پکې شهید شوی دی مولانا حامد الحق صاحب رحمه الله زمون الله لیکن الله دې زموږ د مدرسې حامی او ناصر شي او الله دې دې مدرسې ته نور هم ترقیات نصیب کړي او الله دې حقانی خاندان ته او د حقانی د تمام وابستګانو ته په دې عظیمي صدمې باندې د صبر او د اجر توفیق ورکړي نن شته د زمونږ یو عظیم انسان لاړو لیکن خفګان به هله وي چې کله دا یو مقرره لاره نه وي دا خو مقرره لار د څوک به په خپله مرګ باندې وي څوک به په شهادت باندې الحمدلله مولانا حامد الحق صاحب ته الله جل جلاله عظیمه رتبه د شهادت نصیب کړه او شهادت دا هغه وصف دی چې د مرګ هم د ځانه لرې کوي د انسان ته حقیقي حیات ورکوي الحمدلله زموږ د مدرسې محتمم او زموږ د مدرسې نائب محتمم دا عند الله هم ژوندي دي او د خلکو په زړونو کې او د خلکو په ژبو باندې به هم تر قیامته پورې انشاء الله العزیز دغه رنګې ژوندي وي هېڅ طالب علم ته د دیني د دارالعلوم حقانیې سره وابسته فرد ته په دې باندې د خفګان اظهار نه دی پکار بلکې د الله په دربار کې د سرخرویۍ دپاره سوال کول پکار دي دا یو ډېره افسوسناکه حادثه ده او موږ ټول په هغې باندې دردمن یو د دې وجې نه دې ځای ته راغلي یو مولانا حمید الحق خو داسې یو سړی و چې هغه نه چاته ضرر رسولی و نه چاته نقصان رسولی و او نه هغه د دې څیزونو والله عالم چې هغه ولې ټارګټ شو او هغه سره ولې داسې حادثه وشوه الله دې د هغه جان ښایسته کړي او الله دې د هغوی ټولو پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي زمونږ ورور و زمونږ ملګری و زمونږ دوست و موږ ټول په هغه باندې دردمن یو او الله ته فریاد کوو او نورې فیصلې د الله په لاس کې دي خو حدیث کې راځي چې کوم ځای د مرګ مقرر شوی جعل له الیها حاجتن الله هغه ځای کې ورله څه کار پیدا کړي او هغه ځای ته لاړ شي او سایه وخیږي دله به الله دغه ځای مقرر کړی و الله دې مخې ته رڼا کړي او الله دې هغه جهان ښایسته کړي